نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم سورة التحريم اتشتم پارا اتم نمبر آیت بمخرقوں کی ازواج مطہرات تا توبې ترغیب او حکم بیان پس پدې رکو کی اللہ پاک عام مومنانو تا توبې حکم فرمائی اللہ رب العالمین پدې آیتونو کی مومنانو تا توبې وستلو حکم فرمائی داسې توبه تاسو وباسئ چې د هغې نه بعد تاسو ګناه بیا نه کوئ د ګناه نه ځان بیا ساتئ داسې خالصه توبه وباسئ بیا چې کله مؤمنان توبه وباسي نو د توبې الله پاک څلور نتیجې ذکر کوي اولنۍ نتیجه دا ذکر کوي چې تاسو توبه وباسئ الله به ستاسو ګناهونه معاف کړي دویمه نتیجه ذکر کوي چې تاسو به جنت ته داخل دریمه ذکر کوي چې الله پاک به تاسو د رسوایۍ نه وساتي او څلورمه ذکر کوي چې تاسو ته به د قیامت په ورځ نور او رڼا وي د قیامت په ورځ د تیارې او د تکلیف نه به تاسو په امن باندې او دا مؤمنان چې توبې ویستې وي او کامیابي حاصله کړي دی با اللہ رب العالمین نا پا قیامت کے ہم دعاگانے غور او دا مومنان صفت دا دی تدیب توبہ باسی یا اللہ پاک نبی علیہ السلام تقبل ذمہ داری ذکر گئی چھ مومنان تا توبی ترغیب بیان شو نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائے چھ دی کافران سر جہاد ہوگا دی منافقان سر جہاد ہوگا او بدیبان سختی کرو او د دې منافقانو او د کافرانو انجام ذکر کوي چې دی به جهنم ته ځي بیا الله رب العالمین په مثال بیانوي یو مثال د کافرانو دپاره د عبرت او دویم مثال مؤمنانو ته د تسلی الله پاک کافرانو ته د عبرت په طور مثال ذکر کوي چې الله رب العالمین پیغمبرانو ته حضرت نوح علیہ السلام تا او لوط علیہ السلام تا بیبیان ورکڑی خاوندان یہ نیکان پیغمبران او بیبیان یہ کافران لیکن دی پیغمبرانو دی خبل بیبیانو تا دا عذاب او دا حلاکت نا نجات ورنکو خاون پیغمبر دی نوح علیہ السلام او بیبی اغا کافر دا والہا یا واعلن میں لوط علیہ السلام پیغمبر دی او بی بی والہا یا والہا کافر دی پیغمبر تا نجات ملاوی گی او بی بی تا نجات نہ ملاوی دا اللہ عذاب چراشی نو نجات پا مومن تا ملاوی کافر کا ہر سمر نزدی رشتہ دار دا چاولی نی رشتہ دا عذاب دا اللہ پاک نہ بچ کول نشی کولی ورنہ نوح علیہ السلام بی بی تبا نجات ملو شویو او دا لوط علیہ السلام بی بی تبا نجات ملو شویو خاون پیغمبر او بی بی کافرہ خاون تا نجات او بی بی تا عذاب او حلاکت ملو او بیابل مثال اللہ مومنانو تر تسلی ذکر کی خاون کافر دی فرعون او بی بی آسیہ رضی اللہ عنہا مومنہ او صالحہ نیک بی بی دی ظالم با پی دمر ظلمون کول حدیث مبارک کی راضی چه دبولا پا وجود باندی غٹ غٹ میخون ٹکوال او پزمک پور بے بند اکڑو بے تر لیکن اللہ رب العالمین دا طرفنا دغی مظلوم زنانت نجات ملو شو او دغ ظالم فرعون کافر تا اللہ پاک حلاکت او عذاب پر حدیث کی راضی کتابوں لکھی چکل بدی باندی دی ظالمانو پزمک پوری پمیخونو باندی اتڑلا نور تبی اتڑلا تا اللہ پاک در طرف نو فرشتے راغلی او بدی باندی بے سوری چکل بدی دا خلق اخواشو
نو په دنیا کې الله پاک دې ته امتحان ورکو، لیکن الله جل شان آخر کامیابی او نجات دی بی ته ورکو. نو مؤمنانو ته تسلی ده که په تاسو باندې هر قسم حال راشي نو په خپل ایمان باندې به تاسو کلک پاتې کېږي، ایمان به نه پرېږدي. او بیا الله جل شانه د بی بی مریم فضیلت ذکر کوي چې بی بی مریم الله رب العالمین د مسلمانانو دپاره د حضرت عیسی علیه السلام مور بی بی وګرځوله او بغیر خاوند الله پاک دې ته بچي ورکړو او دا پاک دامنا او صالح او نیک بی بی وه. الله جل شانه فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو توبوا الی الله تاسو توبه وباسئ الله پاک تا توبه نصوحا توبه رښتونې او خالصه، داسې توبه چې د هغې نه بعد به بیا ګناه نه کوي، دې ته توبه نصوحا وایي. عسى ربکم یقیني خبره ده چې رب ستاسو ان یکفر عنکم سیئاتکم معاف کړي تاسو ستاسو ګناهونه، یوه نتیجه ستاسو ګناهونه به الله معاف کړي. ویدخلکم الله پاک به تاسو داخل کړي جناتن داسې باغونو ته تجري من تحتها الانهار چې بهیږي به لاندې د هغې د اونو نه نهرونه. دا دویمه نتیجه شوه. یوم لا یخزي الله النبي په ورځ باندې چې الله پاک به رسوا نه کړي پیغمبر والذین آمنوا معه کسان چې مؤمنان دي معه د سره. دریم نمبر د رسوایی نه به بچي توبه وستون. نورهم یسعى بین ایدیهم و بایمانهم څلورمه نتیجه د دوی نه نور او رڼا منډې به وي وړاندې او ښي طرفونو د دوی ته. دی به قیامت په ورځ چې روانې نو په رڼا کې به روانې چا چې دنیا کې توبې ویستې. یقولون دوی به وایي ربنا ای رب زمونږ اتمم لنا نورنا واغفر لنا، ته پوره که موږ ته زموږ نور او بخښنه وکړه موږ ته انک علی کل شیء قدیر، بېشکه ته په هر څیز باندې قادر. یا ایها النبی جاهد الکفار اے پیغمبر علیہ السلام جهاد وکړه د کافرانو سره والمنافقین او د منافقانو سره وغلظ علیهم او سختی کوه په دې کافرانو منافقانو باندې. ومأواهم جهنم او ټکانه د دوی ځای د ورتلو جهنم دی وبئس المصیر دا ډېر بد ځای د ورتلو دی. ضرب الله مثلا للذین کفروا بیان الله پاک کو مثال کافرانو دپاره امرأة نوح د بیبی د نوح علیه السلام و امرأة لوط او د بیبی د لوط علیه السلام کانتا تحت عبدین من عبادنا وی دا دواړه بیبیانې لاندې یعنی د نکاح د دوه نیکانو بندګانو کې صالح زموږ د بندګانو صالحین چې نیکانو فخانتاهما پس دې دواړو بیبیانو خیانت کو د خپل خاوندانو سره ایمان یې راونړو فلم یغنیا عنهما من الله شیئا په دې دواړو نیکانو بندګانو لرې نه کړو د دې دواړو بیبیانو نه د عذاب د الله پاک نه هیڅ چیز چې عذاب پې راتلو خاوندانو ته عذاب لرې نه کړو اگر چې پیغمبرانو. وقیل ادخل النار مع الداخلین او ویلو شو دې دواړو ته چې تاسو داخل شي دواړه جهنم ته سره د داخلېدونکو جهنمیانو. وضرب الله مثلا او الله پاک بیانوي یو مثال للذین آمنوا د مؤمنانو دپاره امرأة فرعون د بیبي د فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بیتا فی الجنه کله چې دې ووې دې بیبي آسیه رضی الله عنها اے رب زما ته جوړ کړه زما دپاره یو کور په جنت کې ونجني من فرعون وعمله او ما ته نجات راکړه د فرعون د عمل نه ونجني من القوم الظالمين او ما ته نجات راکړه د قوم ظالمانو نه. ومریم ابنة عمران التي او بیبي مریم چې لوه د حضرت عمران سے التي هغه بیبي احسنت فرجا چې حفاظت یې کړو د خپل اندامونو فنفخنا فيه من روحنا پس من اپکو د دې په ګریوان کې د خپل جانب نه روح وصدقت بکلمات ربها او دې تصدیق کړو د کلمو د خپل رب وکتبو د کتابونو د خپل رب وکانت من القانتين او د اواز تابعدارو د نیکانو بندگانو نه. واخر دعوانا الحمدلله.